السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ اکثر په مدرسو کې د ماشومانو په منځونه کې ډېر کمی. نو الحمدلله یو ملګري وقار چې د ماشومانو دا طریقه دا پکې هم وکړه. نو الحمدلله دغه ماشاءالله ماشومان سجدې په حالت کې پراته دي. څنګه به لکه موږ تاسو سجده کو په کومه طریقه باندې به الحمدلله موږ تاسو خپل تندی لګو دغه شاله مخکې آیا مخکې موږ پور لګو که تندی به لګو لیکن کم سیز به موږ لکه په اوله کې لګو. نو ماشاءالله د ماشومان ترتیب دی الحمدلله. نور مخکې ویډیو غټیږي خو بهر کې دا مې لکه مختصر یو اهم پوینټ راواغستو چې اکثر موږ په سجده کې غلطي کوو. کله شاته خپې ودرو کله په خپو په ستر باندې نه کینو. په مثال کې موږ غلطۍ نه ډېر زیاتې دي. دا موږ طلبه کرامو ته خود به خود ښجي. جزاک الله احسن الجزا. ماشاءالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د جامع دارالعلوم حقانیه باجوړو بالا عرف کوټ ښوونځی نه د مدرسې نه مخاطب الحمدلله کوم چې وړه ماشومان دغه موږ ورته ولېږل خو بهر کې ابتداري دا طلبه کرام ماشاءالله ولاړ دي. ورته موږ پریکټیکل د مونځ طریقه ښیو چې مونځ به څنګه کوئ، لاس په کوم ځای باندې ږدئ او لاس په کومه طریقه باندې لکه موږ به رکوع په کومه طریقه کوو. او دا ماشاءالله امام صاحب ودرولی دی. وګورئ جي څومره ښایسته انداز دی ماشاءالله امام صاحب ډسپلین دی. وګورئ ماشاءالله. نو ملګرو اصل کې چې کله موږ تاسو ماشومان د پریکټیکل مونځ نه ښیو که نه دا زموږ استاد لپاره ډېر ګوره بې د بدبختۍ علامت دی. په کوم ځای کې چې کوم ځای کې مدارس دي کوښښ کوئ چې 3 منټه ورکوئ. په هفته کې یو ورځ له منتخب کړئ. کم از کم جمعرات ورځ ده غالبا نن جمعرات ورځ ده. نو مې راشه دا ملګري د مازدیګر نه بعد د اصل سبق نه نو د جمعې په جمعرات پر ورځ باندې مې راشه لږه د مونځ طریقه ورته وښیم ځکه چې دا زموږ استاد لپاره د عبرت لپاره هم جوړېږي چې اکثر مدارس لاړ شو موږ تاسو خپل بچي ولیږو هلته لیکن د هغه مونځ پته نه لګي. هلته به مشر به ولاړ د محلې هغه مونځ کوي او طالب به اخوا منډه وهي دېخوا منډه وهي. دا هم زموږ دپاره سبب زوال جوړېدی شي. نو کوښښ کوو چې په کوم ځای کې کوم محله کې مدرسې نو هغو ته دا ترغیبا دا په اخلاقو په اداره کې دا خبرې کوو چې ګوره خیال کوو چې کله مشر ولاړي د هغې مخې ته به نه تېرېږي. دا ډېر غټ ګناه ده. د دې نه به هم ځان ساتو. نو خود به خود دا ویډیو په دې غرض جوړه کړه چې دا ویډیو زیاتېږي نو ما ته الحمدلله مې الحمدلله ټولې خبرې ختمې کړي چې لاس په کوم ځای باندې ږدي رکوع کې به څنګه وي او دغه انشاءالله په ټول نه مخکې به موږ په مثال کې لاس په کوم ځای باندې ږدو چې کله موږ تکبیر تحریمه کوو د هغې نه وروسته بیا موږ بیا چې کله واپس موږ په دغه باندې ودرېږو ثنا ووایو سبحانک اللهم وبحمدک دا وایو یا سورة فاتحه وایو لاس په کوم ځای ږدو. بیا چې کله موږ رکوع ته لاړ شو رکوع ته جي بیا سکرین کښېنئ که نه ونې ده که نه رکوع ته لاړو ده د طالب په رکوع ولاړ دی ښه جي رکوع ته به څنګه ځو. بیا د هغې نه بعد چې کله موږ بیا د واپس راپورته کېږو نو هغه به موږ څنګه کېږو. د هغې نه بعد دا بیا په مثال کې سجدې له لاړو چې کله سجدې له دا ملګری لاړو سجده کې به دا ملګری څنګه آیا دا مخکې چې کله سجدې له ځي نو دا به تندی مخکې لګوي پو به مخکې لګوي لاسونه به لګوي نه لګوي به هغه ټول به انشاءالله تاسو په دې زه به خبرې هم کوم چې کوم پوینټ تاسو ته اشاره کوم هغه به تاسو ته ملامخ په دغه سکرین باندې راځي چې دا وګوره سجدې دې حالت باندې سجده پکار ده دې حالت باندې په تشهد کېناستل پکار دي او په دې طریقه باندې سلام ګرځول پکار دي. دا مختلف ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. جزاک الله احسن الجزا.